وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. د خپل سبق کې درو مباحث او تخیال لاره. اول شرح او معنا د حدیث شریف ته. دویم بیان د مسالې چې د حدیث سره تعلق لري او اختلاف د فقهاو کرامو په اړه کې. دریم تعویل د ابن تیمیه دی او تضعیف دا وي. قړومبه خوا چې شرح او معنا د حدیث شریف سره دا آیال در امام ترمذی کلا لفظ دا باب شارح دا حدیث گرزئی دلتے دا سے چل گرزول باب کی ہوئی باب پا لفظ دا حدیث قید لفظ بدل کا باب ما جائد استیقظ احدکم من منامه باب دے پا بیان دا دی مبارک حدیث کی چراغل دے چه سڑی راوشی دا خوبنا فلا یغمسن یده فی الاناء حتی یغسلها غوپکی دینا لاس پلوخ کی چسو پوری وینزلینی. نو حدیث کی لفظ دے یغمسونو یدخلو رشت بوینک فلا یدخل یده او دا پا باب کے لا یغمسن نوے. نو حدیث شرح دا باب شرح دا حدیث کرا چې مراد د دخول نه دخول مطلقا نه کې اولوخي وی غټ او په پکې لاندې ویخ کې پروتي نو ته دا لوخي په لاس راغشتې شي کنه لاس ته پکې داخل کا مراد د لاس داخلورنا کو پکول دی چې په بو ته ورسي او بو کې نه نوزي نو ځکه غمس په ترجمه کې وي او په باب کې دی لفظ د یدخل نو د یدخل نه دلته مراد غمس ته نفس دخول نه کلوغ بلی پکې لاس در نه کولې شي. نو حدیث باب شارح د حدیث شریف وګرځو حدیث شریف او باب یو شان دي نو کوم ورته کېده. قال اذا استيقظ احدكم دلتا پا مانا دا استيقظ پا مانا دا تيقظ ده مانا دا طلب پکی نشتا کنی باب استفحال خود طلب دا پار رازی دلتا دا مبالغی دا پارا ده اذا تيقظ احدكم چی سڑی بیدار شی دا خوبنا دا سنا چی طلب دا بیداره و که دا بلنا دا خوبنا نیکی مانا دا طلب نشتا استيقظ پا مانا دا تيقظ ده من الليل د شپې فلا يدخل يده في الاناء لاست نه داخلي پلونخي کې مراد د ادخال نه غمسته نفس ادخال نشو ځکه باب کې غمس لفظ وي غو پکې د نه لاس په بوک حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثا سو پورې چې پاغه او بنيه چولې دوه یادې زلا فإنه لا يدري أين باتت يده زکات ته پتن لګي چې لاسه کم دیش پته را کړی دا. وفي الباب عن ابن عمر وجابر معاشر حدیث د آداب د استنجا سره تعلق لري او د حدیث مضمون دا شو ذکر سړی بار ته ناراشي او به لاس استنجا کې نو کله لاس سړی وبو کې نه نباسي مسئلہ صدا کہ چالاس نے استن حکم صدا نو دلتا دو قید راغل دی یو ادست قضا دی بل من لغد لے فی اللیل لی نو شافی سے دوار قیدون معتبر کردی حکم استحبابی ویلے دی چې سړی د شپې د خوب نه راپاسي
نو لاس ته نه داخلای او حکم استحبابن دی سنت دا ځکه دین نه خبر چې لاس په کم دیر لګېدلې دی نو چونکه علت د منع مشکوک ته نو حکم سنت شو فرض نشو عربو په لوټو استنجا کوله عمل کې ګرمو او لنګونه به چولو نو سړی چې بودو شو خلې و پیراله او خلو کې سړی ګوتې ارځه له وروړي نو کې دې شي دوبرې له ګوتې وروړي او اوځه باقی او چلون شي پلیتی کچا په لوټه استنجا کړی کنا یا پکانی او زه اوچی نو پاک دې مونږ په کول شي او که زه لون شنو به پلیتی یا سړی پکان استنجا کړی په خانه کې کینی ناغه وب پلیتی یا حوض هغه په یو بوسط د نور پاک شي وی پلیت نه چلون شي پلیتی یا سرمن چې په او چې دو پاک شي اچ لمد شي به پلیتی نو دا شان موضع د استنجا په لوټو پاک ته او په خلی به پیراتله او د خاص زینو کې خلی زیاتی وي انسان د دین نه خبر کې دې شي چې ګوته به غزاله ورغلی نو ګوته به پوره پلیتی وي خو چون کې دا یقینا نه د مشکوک را ناغه د حبو سره تعبیر کړی چې اولاد انا چې ګوته نو وروړي خو کو ګوته وروړي نو بن پلیتی چې نجاست حسی پینی احمد صاحب هم دوار قید معتبر کړي او استيقاظ وای او لیل وای شافعی صاحب لیل وای خو لیل وای دا وصف وردی دی ځکه علت د حکم د لیل او د نهار دواړو کې برابر دی که په نهار کې مسملی نوم لاسونه دی وینځي او که د شپې سملی نوم لاسو امام احمد صاحب خصوص د لیل معتبر کا اوی کی استيقاظ د لیل نه راغلی خو به خرابای او کی استيقاظ د نهار نه راغلی نو بن خرابای او صاحب نه راوي هغه استيقاظ باندې حکم بنا کړی چې سړی په یو خرابې شي نو کله لیل وي او کله نهار وي او په پلیتای امام ابو حنیفه دوار قیدونه تردی ویو مناسب نه وی یعنی دا قیدونه ضروری نه دي که استيقاظ وی که عدم استيقاظ وی سړی مشغولی په یو کار کې بات تیوتی یې نه سواره چولی نو لاسته په لوخي نه باسي که ظاهری نجاست دین او بمک خندي استعمال علیه احناف استيقاظ او لیل دوار قید تردی وی وصفی نوی کشپوی که روز وی که استيقاظ وی که عدم استيقاظ وی خطب اللہ سنن نباس دا او که نن استنوب پلیتینا او خلاف اولا کار دے که نجاست حسی نوی نو دا شافعی سے استيقاظ او لیل پورے خاص کرا خو لیل کی معموم ہوئے کہ نهار وی کہ لیل وی او احمد سے دوڑو پورے خاص کی استيقاظ او لیل پورے او ساق سے استيقاظ پورے خاص کا لیل او نهار پورے خاص نہ کا او امام ابو حنیفہ دوڑو پورے خاص نہ ہوئی نی استيقاظ پورے ہوئی نہ لیل او نهار پورے ہوئی دی توسط تو دی وی ذکر بینه چې په علت تا هغه علت په استيقاظ کې او عدم استيقاظ دواړو کې موجودي سړي خیال نی وخی او ځان له کوته وروري ترخګارای طالبان چې کینه پودا کې کوته وای لا محملان طالبان او څو په خپل کې کوته وای د خپل کوته خوشخای کړه نو چې مطلب کې کینه یو په پودا کې کوته نه واخه او چې په مجلس کې کینه پخپو کې به ګوته نه واخه ما د لیدلې ډیران شاو بوستان شاو کنر مولا او لغمان مولا اذن اور دا پخپو کې ګوته وای مخفي قصخای امام ابو حنیفه وای استيقاظ او لیل دواړه او صافه تردیه دي مناسبه نه دي یعنی په هر وخت بلاس وینځه
اور شافعی صاحب احمد صاحب اسحاق صاحب په استيقاظ او نوم لیل او نهار پورې مسله خلاصه رات به مسله درېما د حدیث مبارک نه دا معلومه شو چې علت د پاکی هغه تطواف د ید د چلاس په کم ځای ګرځېدلې او دینه معلومیږي که لاس باندې پلیتی حقیقي وي نو پلیتیږي دا د امام ابو حنیفه مسلک هم دی چې هغه وایي لږې اوبه په لږې پلیتیږي څلور دلایل دي بیا به د اوبو په مسله کې وایو نو یو پکې دا حدیث شریف دی د دې عنوان به تاسو دا یاد لرئ حدیث د مستيقظ عن المنام که پلیتی دینا نو ولی به حضور منع کولا نو چې په احتمال د پلیتی کې حضور منع کړی را ځکه وی دینه د خبر چې لاس په کم ځای ته رسېدلی نو په وجود حقیقي د پلیتی کې خو منع من باب اولا شوه امام مالک صاحب دا مسلک ته او حافظ ابن تیمیه هم دی له ترجیح ورکوي اگر چې حنبلي دی چې پلیتی باندې وبنه پلیتیږي چې څو پورې تغییر په یو د اوصافو نه راغلی الماء طهور لا ينجس شيء ما لم يتغير طعمه او ريحه او لونه دی او داس کې دا ترتیب هم په دې قائم دی اول په پلاسونو براواله لاس په وینځي نو چې لاسونو کې رااله پسترګو به وګوره چرنګي خو بدل نه دی نو به حکم دار هغه چې خلی ته به واچي نو خلی نه دا معلوم شي چې ذوق بدل نه دی به دا حکم دی چې په پوزه کې به واچي پوزه نه معلومه دا چې بوی بدل نه دی نو به باقی او داس کې دا ترتیب په لاس او پس خلاص پوزه کې پدې دی چې تغییر د یو د اوصاف فن راغله او بکله تک سپینی هغه بدبوی سمندرونه تاسو لیدل نه دي سمندرونه تک سپینی او بي خو ترقی زهر او بي مالګي جنې حیران بشي د خدای د دې کې مالګه د کوم نه نه پیسړیو 10 کولی شن لامبل چې د پیولامبل دا بدن باندې داسې ختی لکه چې پچیو سړیو لامبي بدن من ختی یا لکه غنو بچ پسړی تویش نو چې سو پورې په خغو بونی وینځره پورې بدن ختی نو حافظ ابن تیمیه چون کې د دې غیر چې تغییر په هغه نه راځي چې سو پورې تغییر په اوصافو کې نه راغلی ناغوي دا حکم دا آداب نه دی او دا حکم غیر معقول المعنی دی او لاسته نه یادی چې لاس کم دیته بتی راکړي بلکې حکم دا چې په لاسته کم شیش پته را کړی دا یعنی ماده دا مازه بات علی یده چې کم شیستا په لاس پته را کړی دا لاس باندې شیطان پته راي نو د شیطان چونکی یو وهمي سیز دی مثال سره مثال سپیمی دی حضور وی پوزا کې د سړیو بواچی ځکه فن شیطان بیت بات علی قشومه شیطان په پوزا کې شپته راي خدای ابن تیمیه مسلک غلط دی دلته کې اول دا چې چرته په یو حدیث کې دا نه راغلی چې شیطان په لاس پته راي قشوم کې خراغله دویم دا چې بیتوت دلته یت منصوب دی پکار خو شیطان ته په ماذا باتت یده او کله وی عین تطوف یده منه کمزه کې د لاس ګرځیدل ده د لاس کمزه ته رسیدل ده نو رسیدل او بیتوت لاس ته منصوب ده دا څنګه چې لاس باندې بل څه شیش پته را کړی را نو د روایت او د حدیث نه د ابن تیمیه مسلک پتا معلومه کی قال ابو زاهد حديث حسن قال الشافعي وي احب لكل من استيقظ من النوم چې څوک به دار شي د خوب نه قائله كانت غيرها کدا غرمه خوب بي که غیر د غرمه نه وي دا یال درې خوبونه درې قسمه دي دروازه ښه یو تقیلوله و یو قائله بل تحیلوله و قائله او بل تقیلوله و قائله
نماز پخین نمخ کے خوب تا قیلوله وی او قائله او د ماسپخین نه پس ته خوب ته حیلوله او حائله وی او د مازدیګر نه پس ته خوب ته غیلوله او غائله وی قیلوله او قائله دا سنتم ده او سبب د صحت د بدن او د دماغ ده او د ماسپخین نه پس خوب جائز قدره ده نه نقصان شته نه فایده شته او د مازدیګر نه پس خوب لیوانتوب پیدا کوي دماغی نقصان ناغی تا غیلولا وی نو قیلولا حیلولا غیلولا قائلہ حائلہ قائلہ قائلہ مستر دے پوزن دے اسم فاعل لکه معقول و میسور چی پوزن دا مفاعیل دی مسادر نو دی وی قائلتن کانتا ویرها کدا غرمی خوب قائلہ بھی اکریں اللہ ادخل یدو فی ودوئه چلاست نباسی پا وضو کی فی حتی یقسلها جسو پوری منزلی نہیں فین ادخل یدو قبل ان یقسلها کلاس داخل کا قبل الغسل کرحت ذالک له دا عمل ولا مکروح گنم ولم یفسد ذالک الماء دا عمل و بنا پلیتی چه پلاس سرگند پلیتی نہیں اذا لم يكن على يده نجاسة چپلاس نجاست حسی نوی وقال احمد ابن حنبل گونا دا قائل و غیر قائل دوارا واغشتر شافی سے امام احمد سے بھی دشپی خوب پور مختص کئی ذکر دا غرا غلد لیل غلد ظاہریت زیاد غالب دے پا احمد سے اذا استيقظ من اللیل که دشپی راویق شو فلا فادخل يده في وضوئه او لا سنن استپولو کے قبل ان يغسلها روان دا وینزونا فعجب الی ان يحرق الماء زما دا فخر چی دا ابو توی کی دا پا حدیث عمل کرده پدا آیا خدا چی بے دا رجل پده بے رجل بے غشت و خود بے ناغشت لیکن حدیث کی سوک دی اذا استيقظ احدكم دا خطاب چاہتا ہے اٹول علماء پا دا ذہنو کی ذکر دا رجل دا وصف توردی دی مناسب نہ دے یعنی احکام ٹولو کے برابر دے کہ خود اخپل اندام کی لاس والی وقال اسحاق وی اذا استيقظ من النوم سڑی دا خوب نرا پاسی باللیل و بالنهار دی دا پلیتے قائل دے بالکل اغا نور عجبو حبو الی وی ما تا فخر ما تا گرانا او دا پی حکم قطعان کرده فلا يدخل يده فی ودوئه دی داخلین لاس پا وبو کی حتی یغسلها دی دا وجوب قائل دی او دا نور دا سنتیت قائل دی دا فرش دا اسحاق او دا دوارو امام شافی سے ہم دا سنتیت قائل لے خوب عام کا قدر وزیو کو دشپی اور امام احمد سے ہم دا سنت قائل لے خوب خاص کا دشپی اور اسحاق دا وجوب قائل لے اور امام ابو حنیفہ دوارا قیدت وردی ہوئی کہ استیقاظ بھی کہ عدم استیقاظ بھی کہ لیل بھی کہ نہار بھی تو مشغول ہے پیوکار کے او دست کے لاس پا نداخل ہے بس تے کوشو